عزیزانو یو د اورېدو خبرې او یو د لیدو خبرې. زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې؟ هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وایي چې زه د سواد د کوهستانونو یم، غریبه در په در خاورې په سر کړی یم. په لاره روانو ما یو اوښ لیونی شوی، چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک هم ترنه منډې والې او خلق هم ترې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی، نو دې اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولی، هغې کې پړی اچولی دی. چې راوینېستم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب و، نو ما هم ترې منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و، هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده. کیناګر ډېرې خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې ده په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینه ناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه، نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د سرنګ دی خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي، چې لږ ساعت تیر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ ساعت تیر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام دي، خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وپې، دا دې جماعت کې مخامخ دا ویښته وپې. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نو ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدی یا نه، دې بلا نه به دې څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده، نو دې اژدها دغه لړم د یارې رپ نه والو
رب نه وال بس غلی پرتا و په دې سره سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو ته بمراتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځېده بیا به سات پشکوشو بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وشو اډکی می خیال وکړ چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کا نو کېړای مې راوستا او هغه لړم مې د اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې راشوا نو عرض مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نه کیو کو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا سه خو زیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې خو زیدا نو داسه راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او اجدها لاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم را وته ما نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواتا چې نه نواتا خو چې خپه مې تیر وسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زرت دې بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکیږي نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها